أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلی الله علیه وسلم ته په جنګ کې چې کوم زخمونه لګېدلي وو د هغې تفصیل په ځینو روایتونو کې دغه شان دی. د حضرت ابن عباس روایت مطابق په هغه موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو اشتد غضب الله علی من قتله النبی فی سبیل الله اشتد غضبه الله علی قوم بمواجه نبی الله چې د خدای پاک غضب په هغه تن باندې سخت وي چا چې د خدای نبی کم تن چې د خدای پاک نبی د خدای پاک په لاره کې وجلی وي او د خدای پاک غضب په هغه کام باندې سخت وي چا چې د رسول د خدای د رسول مخ په وینو لړلی وي. د طبراني روایت دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی شو نو هغوی فرمایلي وو چې اشتد غضب الله علی قوم کرموا وجه رسول الله چې په هغه قوم باندې د خدای پاک غضب ډېر سخت شي چا چې د رسول کریم مبارک مخ زخمی کړی دی. بیا لږ څه ته ویسار شو دا فرمایلي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون چې یا خدای زما قوم بخښه ځکه چې دوی نادانه دي. د صحیحینو روایتونو کې هم دا دي چې هغوی بار بار دا فرمایل چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون چې خدای زما قوم بخښه ځکه چې دوی نادانه دي. نو د هغوی رحمت چې د خدای پاک په رنګ کې په کامل طور رنګېدلی وو په دغه حال کې هم غالب راغلی وو چې هغوی نه وینې باید یې ژوبل وو او بیا هغوی دا دعا هم کړې وه چې د خدای پاک غضب راپارېږي چې کله خلک د هغه په نبي باندې ظلم کوي د هغه په نازولي باندې ظلم کوي خو یا خدایه دوی چې دا ظلم کوي لګیا دي نو دا د لاعلمۍ او د بې وقوفۍ په وجه کې لګیا دي دوی وبخښه په دې د دې د غلطو په وجه عذاب نازل نه کړې. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. څومره د شفقت او د رحمت دا مظاهره ده. په صحیح بخاري کې دا روایت دغه شان دی چې قال عبدالله کانی انزل على النبي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدمعه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حضرت عبدالله بن مسعود بیانوي چې لکه زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس هم ګورم چې نبیانو کې د یو نبي حال هغوی اورولو چې د هغې کام لګې شوی هغې په والو په وینو کې لړلي وو هغوی د خپل مخ نه وینې پاکول او دا یې ویل چې خدایه زما کام وبخښه ځکه چې دوی خبر نه دی.
دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په سیرت خاتم النبیین کې تفصیل لیکلی دی چې دره ته چې ورسېده نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت علي په مدد خپل زخمونه وینځلي وو او هغه دوه کړۍ چې د هغې په مخ کې ښخې شوې وې هغه ابو عبیده بن الجراح ډېر په ګرانه په خپلو غاښونو راکاږلې وې بهر راویستې وې تاکې بهر راکاږلې وې انترې چې په دغه کوشش کې د هغې دوه غاښونه هم مات شوي وو او دا وخت هغوی د زخمونه ډېر وینې بهېدې هغوی دا وینې چې کته نو ډېر په حسرت هغوی دا فرمیل چې کیف یفلح قوم غضبوا وجه نبیهم بالدم وهو يدعوهم الى ربهم چې هغه کام به څنګه نجات بیا مومي چې خپل د نبي مخې داسې په وینو رنګولې وي په دغه جرم کې چې هغوی د خدا پاک طرف ته رابلل او د نه پس هغوی لږ ساعت لپاره خاموش شو دا فرمیلو چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون چې زما خدایا زما دا کام معاف کا ځکه چې دا قصور دینه په جهالت کې او په لاعلمۍ کې شوی دی په روایت کې راځي چې په دغه موقع د قرآن آیت نازل شوی و چې لیس لک من الامر شیء یعنی د عذاب او د عفو معامله د خدا پاک په لاس کې ده دې سره ستا څه کار نشته خدای چې څوک غواړي معاف کوي او څوک چې غواړي ورله به عذاب ورکوي بیا لیکي چې فاطمه الزهرا چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باره کې وحشتناکه خبر واورېد او مدینې نه بهر راوتې وه هغې هم لږ ساعت کې احد ته ورسېده او بیا راتلو سره هغوی د هغې زخمونه وینځل شروع کړه خو وینه د هغې نه په ستریکاړو بندېده نه آخر حضرت فاطمې د چټای او ټوکړو سوځوله او د هغې ایره د هغې په زخم باندې وتړله نو بیا چېرته هغه وینه ودرېدلې وه نورو ښځو هم په دغه موقع د ژوبل صحابیانو خدمت کړی و ثواب ترلاسه کړی و حضرت قطب المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ دغه واقع دا شان بیانوي چې د احد د غزا په موقع یو کاڼی د رسول کریم په خود باندې رالګېدلی و او د هغې چې کوم میخونه وو د هغې په سر کې ننوتي وو هغوی بېهوشه شو او هغه صحابه په لاشونو کې ورپرېوته چې د هغې ګیر چاپېره جنګېدو شهیدان شوي وو هغې نه پسه د یو نورو صحابه لاشونه د هغوی په جسم اطهر باندې راپرېوته او خلکو دا وګڼل چې لکه هغوی ووژلی شو خو چې کله هغوی د کندې نه راویستلی شو هغوی له هوش ورغلو نو هغوی دا اړو خیال ونه کړو چې دښمن زه زخمي کړی یم زما غاښونه مات کړي دي یا زما خپلوانو زما ملګري هغوی شهیدان کړي دي بلکې هغوی چې څنګه هوش ته راغله نو هغوی دا دعا وکړه چې رب اغفر لقومي فانهم لا یعلمون چې یا زما ربه دغه خلکو زما مقام ونه پېژندی شو نو ځکه ته دوی وبخه او د دوی ګناهونو معاف کا په احد کې د فرشتو حاضرېدل او د هغې د جنګ کولو باره کې هم ذکر ملاویږي سعد بن وقاص بیانوي چې ما د احد په ورځ د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ښي او ګس لاسته دوه کسانو لیده سپینه جامه کې او هغوی ډېر سخت جنګېده دا دواړه ما مخکې د هغې نه مخکې نه چېرته لیدلي وو نه بیا هم هغې نه پس مې چېرته ولیده فرمایي چې فرشتو صرف د بدر په ورځ جنګ کړی و په یې کې وایي چې مطلب د دې دا چې کله مسلمانانو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نافرماني وکړه او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی شوي حکم باندې هغوی صبر نه و کړی نو تر هغه وخت فرشتو جنګ نه و کړی دا اشاره د درې والا طرف ته ده چې کله هغوی د اطاعت نمونه وښودله او صبر کړو نو فرشتو حفاظت کولو خو چې کله هغوی بې صبري وښودله نو فرشتو خپل سوري اوچت کو الله علم دې باره کې محمد بن عمر د خپل د شیوخ نه د خدای پاک
په فرمان بلا ان تصبروا او تتقوا بارک روایت کړي چې هغوی صبر نو کړي او تښتېدلي وو نو ځکه د هغوی مدد ونه کړی شو. هغې نه دا هم روایت کړی شوی دی چې د هغې شیوخ ووی چې مصعب بن عمر شهید شو نو د مصعب بن عمر په شکل یو فرشته وه چې هغې جنډه ونیوه او هغه ورځ فرشتې حاضرې شوې خو هغوی قتال نه و کړی. حارث بن سمه د دغه حالاتو نقشه راکاږي فرمایي چې د احد په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ګاټۍ کې وو او هغوی ما نه د عبدالرحمن بن عوف باره کې تپوس وکړو نو ما ورته عرض وکړو چې ما هغوی د غر طرف ته لیدلی دی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بېشکه فرشتې د هغې سره قتال کوي لګیا دي. حارث وایي چې بیا زه د عبدالرحمن طرف ته ورغلم نو ما د هغې مخې ته اووه کافران وکته چې مړه شوي وو نو ما ورته وایي چې ستا ښي لاس کامیابه شو دی دا ټول تاسو وجلې دي نو هغوی وایي چې دا او دا ما وجلې دی او دغه دا نور کسان داسې تن وجلي چې ما مخکې نه و لیدلی نو ما ورته وایي چې خدا او د هغه رسول موږ ته رښتیا ویلي دي یعنې فرشتې دوی سره یو ځای لګیا دي قتال کوي لګیا دي. ابن سعد عبدالله بن فضل بن عباس نه روایت کړی دی هغې فرمایي چې د احد په ورځ رسول کریم مصعب بن عمر له بیرغ ورکو او مصعب شهید شو نو یوه فرشته وه چې هغه د مصعب په شکل چې هغه جنډه لاس کې ونیو متوجه شو ورته چې زه مصعب نه یم نو رسول کریم وپېژنده چې دا فرشته ده چې د هغې په ذریعه د هغې مدد کړی شوی دی. محمد بن ثابت بیانوي چې رسول کریم د احد په ورځ فرمایل چې مصعب ته ورمخکې شه نو عبدالرحمن بن عوف ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مصعب خو شهید کړی شوي نه دي نو هغې وفرمیل چې بالکل خو یوه فرشته د هغې قایم مقام ده او د هغې نامه ورله ورکړې شوې ده. علامه ابن ساکر سعد بن ابي وقاص روایت کوي فرمایي چې احد په ورځ ما پخپله ولیده چې ما غشي ویشته او دغه غشي به ما له یو سپینه جامه کې یو ښایسته تن و چې هغه به واپس راوړم ما هغه نه پېژندو او هغې نه پس ما دا ګمان کولو چې هغه فرشته وه. عمر بن اسحاق نه روایت دی چې د احد په ورځ رسول کریم نه خلک لرې شو او سعد د هغې مخې ته تیراندازي کوله او یو هلک و زلمی چې هغې له به هغه غشي اوچتول ورکول به چې کله به ما هغوی غشي ویشتو نو هغه به واپس روړه ورله بیا ورکولو نو هغې وفرمیل رسول کریم ورته فرمیل چې یا ابو اسحاقه ستا او رسول کریم هغې ته وایي چې غشي چلوه او چې کله جنګ نه فارغ شو نو بیا هغوی هغه هلک بیا ونه لیدو نه څوک خبرو هغه نه چا څوک و. علامه بهقي د ورونه روایت کړی دی چې خدای پاک فرمان چې ولقد صدقکم الله وعده باره کې خدای پاک دی سره د صبر او په تقوا لوز کړی و چې د 5,000 فرشتو په ذریعه به د دې مدد کوي. خدای پاک هم داسې کړی و خو چې کله هغوی د رسول کریم د حکم نافرماني وکړه او صفونه یې پرېښوده او تیراندازانو چې د رسول کریم دغه وصیت چې خپلو زیونو نه ونه خوځوي پرېښوده او د دنیا اراده هغوی وکړه نو د هغې نه د فرشتو مدد واخیستی شو او د خدای پاک دا آیت نازل کړی و چې ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه چې یقینا خدای پاک تاسو سره خپل لوز رښتیا کړی و کله چې تاسو د هغه په حکم باندې د هغې بېخکني کوله او خدای پاک خپل لوز رښتیا کړو او هغوی ته فتح وښودله خو چې کله هغوی حکم ودلي وکړه نو بیا هغوی په ازمیښت کې مبتلا کړی شو. په خپله یوه خطبه کې حضرت خلیفة المسیح رابع هم دا واقع بیانه کړی چې صحابه رضی الله عنهم بیانوي چې د بدر په جنګ کې چې کومې فرشتې لیدلی شوې وې د هغوی په سرونو باندې تور پټکي وو او
او د هغوی یو یونیفارم و او صحابه چې کله دا فرشتې په مختلفو حالتونو کې لیدې نو هغوی هم دغه شان تور پټکي چې په سر د هغوی وو او چې کله روایتونه راغونډ کړی شو نو هغوی بیا حیران وو خو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مصومینو تفسیر فرمایلی و نو هماغه شان مقدر و بیا هماغه شان شوی و همدغه شان د احد په جنګ کې چې کومې فرشتې ښودلی شوې وې د هغوی په سرونو باندې د نښې په طور باندې سره پټکي وو او په سرو پټکو کې څه د غم پیغام هم ځکه چې څومره تکلیف چې صحابه ته د احد په جنګ کې د رسول کریم د زخمونو په وجه رسېدلی و داسې تکلیف د رسول کریم په ټول ژوند کې چېرته صحابه ته نه و رسېدلی یو نه پس بل غم خبرو چې دوی ته میلاوېدو او هغوی د غمونو نه یو پس بل غم په هغوی راتلو او په دغه غذا کې د فرشتو د علامت لپاره یو داسې رنګ خوښ کړی شوی و چې پکې غم او وینه او د تکلیف رخونه ټول شامل وي سور رنګ د صحابه د ثابت قدمو د جانې ساره واقعات هم ډېر دي چې څنګه هغوی د رسول کریم په حفاظت کې خپل ژوندونه قربان کړي وو د حضرت انس بن نظر انصاري باره کې ذکر میلاویږي حضرت انس بیانوي چې زما تر حضرت انس بن نظر د بدر په جنګ کې نه و شریک شوي نو هغوی عرض کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په لومبي جنګ کې موجود نه وم چې تاسو مشرکانو سره کم کړی وو او که خدای پاک مشرکانو سره په جنګ کې زه شریک کم نو بیا به چې زه څه کوم هغه به وګوري نو چې کله د احد ورځ وه او مسلمانان د جنگ میدان نه شاته شو نو هغې عرض وکړو چې یا خدایه دي چې څه وکړه زه ستا مخې ته د دې معافي غواړم د دې مطلب هغوی هغه ملګري وو مسلمانان چې خواره شوي وو او بیا وایي چې زه دې نه د برات اظهار کوم چې څه چې دوی وکړه او د دې مطلب مشرکانو بیا هغوی چې ورمخکې شو نو حضرت سعد بن معاذ هغوی ته مخامخ ملاو شو نو هغوی وویل چې یا سعد بن معاذ جنت بیا وایي چې د نظر د رب قسم خورم چې زه د احد له طرفه د دې خوشبو بیا مومم حضرت سعد عرض وکړو چې یا رسول الله بیا چې هغوی چې څه وکړه هغه زه نشم کولی چې کله هغوی دا بیانوله دا واقع رسول کریم حضرت انس بیانوي چې موږ په هغې باندې بیا د 80 نه زیات زخمونه د تورو لیدلي وو یا د نیزې زخمونه یا د غشو زخمونه وو او موږ چې هغوی بیا مونږ ته ونه هغوی شهید شوي وو او مشرکانو د هغې مسلم کړی و او هیچا هم هغې نه شو پېژندلی سوای د هغې د خور نه د هغې د ګوتو نه هغې پېژندلی حضرت انس چې بیان کوي موږ دا ګڼل چې هغوی دا خیال کولو چې دا آیت د هغې باره کې نازل شوی دی چې من المؤمنین رجالا صدقوا ما عهد الله علیه چې په دغه مؤمنانو کې ځینې داسې چې هغه لوز چې هغوی خدای سره کړی و رښتیا کړی و ابن اسحاق وایي چې د انس بن مالک تر انس بن نظر د طلحه بن عبید الله او د عمر بن خطاب وغیره چې کوم مهاجر او انصار یو څو کسان هغوی د خوا نه تېرېده دوی ناست وو نو انس ورته وویل چې تاسو ولې ناست یې نو هغوی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وژلی شو نو انس وایي چې بیا د رسول کریم نه پس چې تاسو ژوندي پاتې شئ نو څه به کوئ څنګه چې هغوی وفات شوي دي داسې تاسو مړ شئ او بیا هغوی د کافرانو طرف ته متوجه شو دومره وجنګېده چې آخر شهید شو همدغې په نامه د انس بن مالک نامه ایښودله شوې وه انس بن مالک بیانوي چې هغه ورځ مونږ انس بن نظر په دغه حال کې بیا مونږ وو چې د هغې په بدن باندې د اویا د زخمونو نشانونه وو او د هغوی لاس چا نه شو پېژندی سوای د هغوی د خور هغوی د هغې د ګوتو نه هغوی پېژندلی وو دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکي
چې هغه وخت ډېر خطرناک جنگ روان و او د مسلمانانو لپاره یو د سخت د ابتلا او د امتحان وخت و او د رسول کریم د شهادت خبر چې اورېدلی و نو ډېرو صحابه او همت بایللی و او وسله وی پرېښې وه او میدان نه یو طرف ته شوي و ناست و او په هغې کې حضرت عمر هم و نو دوی هم دغه شان د جنگ میدان نه یو طرف ته ناست و چې یو انصاري یو صحابي انس بن نظر انصاري راغله هغې ته یې وویل چې تاسو دلته څه کوئ لګئ نو هغې ورله جواب ورکړ چې رسول کریم شهید شو نو اوس د جنګېدو نه څه فایده ده نو انس وویل چې همدا خو د جنګ وخت دی چې کم مرګ رسول کریم ترلاسه کړو چې هغه د موږ ته هم نصیب شي او بیا د هغې نه پس د ژوند خوند څه دی د ژوند خوند څه پاتې دی او هغې نه پس د هغې مخې ته سعد بن معاذ راغلو دوی ورته چې سعد ما له خو د غر نه د جنت خوشبوی را روان دی هغوی دا وویل د دشمن په صفونو کې ورننوته او جنګېده او بیا شهید شو او جنګ نه پس چې ولې وکتې شو د هغې په بدن باندې د 80 نه زیات زخمونه وي چې هم هغې نشو پېژندي چې چا لاش دی اخر د هغې خور د هغوی ګوته لیدلې وه نو شناخت کړی و حضرت خدیجة المسیح ثاني دې باره کې بیان فرمایي چې د حضرت انس تره چې کله جنګ احد وشو نو هغوی هم په هغې کې شامل و هغوی ډېر په بادره جنګېدلي وو او ډېر زیات هغوی جنګېدلي وو رسول کریم د کافرانو د حملو نه بچ کړي وو آخر فتح وشوه او د فتح نه پس مسلمانان د مشغوله شو دشمنان په قیدیان جوړولو کې د هغوی د مال او اسباب راغونډولو کې نادان دشمنان دې ته لوټ مار دې ته وایي حضرت مسلم موت فرمایي چې کله دا جنگ ختم شو نو هغوی مال غنیمت راغونډولو او دشمن خو دې ته لوټ مار د دې نامه ږدي حالانکه دا لوټ مار نه بلکې دا د دشمن د کمزوري کولو یو ذریعه وي بهرحال هغوی دا وګڼل چې څو زما فرض پوره شوی دی نو هغوی وږي وو نو یو څو کجورې هغوی سره وې هغوی د میدان نه یو طرف ته شو او د فتح په خوشحالۍ کې هغوی ګرځېده او کجورې خوړې نو هغوی بیا ولیدل چې یو کاڼی چې ورباندې حضرت عمر ناست دي جاړي نو هغوی چې هغې لیدل نو حیران شو چې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده د مبارکو ورځ ده په داسې موقع دی ولې جاړې لګیا دي نو هغې حضرت عمر ته وویل چې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده چې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه او ته جاړې لګیا نو حضرت عمر ورته وویل چې ته شاید چې خبر نه چې فتح نه پس څه وشو نو هغوی وویل چې څه وشو نو حضرت عمر وویل چې دښمن لښکر د شا نه راغلو بیا یې حمله وکړه نتیجه دا شو چې اسلامي لښکر خور ور شو او رسول کریم شهید شو اوس هغه انصاري و چې بیا د جړا څه خبره ده یو کجور د هغې په لاس کې پاتې وه هغې هم هغه وخت هغه وغورځوله او کجورې ته هغې وویل چې حضرت عمر ته یې ویلې وی چې ستا او زما ترمنځ د دې یوې کجورې نه بغیر نور څه دي او بیا هغې حضرت عمر ته وکتل دا وی چې که رسول کریم شهید کړی شو نو بیا په دغه دنیا کې زموږ څه کار دی چېرته چې هغوی تللي دي موږ هم هملته ځو دا هغوی وویل او توره راواخیسته او یوازې د دښمن په لښکر کې چې د زرګاو په شمېر کې و حمله یې پرې وکړه د یو تن څه حیثیت وي د زرګاو په مقابله کې په د څلورو طرف نه په هغې باندې حملې شروع شو هغوی هملته شهید شو او د جنګ نه پس چې رسول کریم د هغې د لاش لټون کولو نو د هغې چې په بدن باندې د هغې د بدن 80 ټوکړې ملاوې شوې وې او ځینې روایتونو کې دا راځي چې د هغوی لاش نه پېژندلی کېدو اخر د ګوتې د یو نشان په زړه د هغوی یو خور یا څوک بل خپلوانو چې هغې پېژندلی وو بیا یو ځل بل ځای کې دغه واقع داسې بیانه کړې د هغوی چې د احد په جنګ کې چې کله د رسول کریم د شهادت خبر مشهور شو نو هغوی یې د حضرت انس تره حضرت عمر ولیده چې په یو کاڼي ناست دي او جاړې لګیا دي نو تپوس یې ترې نه وکړو چې د ژړا څه خبره ده چې مسلمانانو ته فتح ملاوه شوې ده نو حضرت عمر ورله جواب ورکړ چې ته نه خبر چې رسول کریم شهید کړی شو د حضرت انس تره چې کله دا خبره واورېده نه هغه وخت هغوی کجورې خوړې او صرف یوه کجوره په لاس کې هغه وغورځوله او دا وایي چې زما او د خدای ترمنځ د دې نه بغیر بل څه خنډ و او بیا د خپل د عشق په لحاظ هغوی د حضرت عمر طرف ته په حقارت وکتل او دا وایي چې عمره چې رسول کریم بل جان ته لاړو نو ته ولې دلته ناستې جاړې چېرته چې هغوی تللي دي موږ به هملته ځو
او یوازې هغوی د دشمن د 3,000 چې کم لښکرو په هغې باندې حمله وکړه. کافرانو به هم ګڼل چې دا څوک لیونی دی، خو هغوی وجنګېده او شهادت یې ترلاسه کړ. او د جنګ نه پسې چې کله د هغوی لاش لوټولی شو نو 80 ټوکړې ملاوې شوې وې، جوړ د هغوی بیل شوی و. د دې د شهادت واقعات حضرت مسلمات په مختلفو ځایونو کې په تفصیل بیان کړي دي. ځینې ځایونو کې تفصیل زیات وکړ دی او ځینې ځایونو کې کم. یو ځای کې هغې فرمایي چې یو حدیث کې راځي چې حضرت مالک بن انس یو انصاري صحابي چې د غلطۍ په وجه د بدر په جنګ کې د شاملېدو نه پاتې شوي وو، چې کله هغوی د بدر د صحابانو د بدر د جنګ کارنامې واورېدې نو په جوش هغوی راپاڅېده او ګرځېده او دا یې ویل چې دا څه خبر ده، که ماته موقع میلاوه شو نو زه بیا ویم وښیم چې مؤمن څنګه قربانۍ کوي. نو د احد په جنګ کې هغوی شامل شوي وو او چې کله د شاله طرفه یو ناڅاپي حملې په وجه د مسلمانان شاده شوي وو او د جنگ د میدان اخوا یو فاصله په یو فاصله تللی وو. رسول کریم یوازې پاتې شوو کافرانو د سنګبارۍ په وجه زخمی شوي وو او د نورو زخمیانو په جسمونه هغوی پرېوتي وو. په دې کې څوک نور صحابه هم زخمیان شو، په هغوی پرېوتي وو. او څو منټو نه پس چې خلکو هغوی ولیدل چې نشته دی په ځای، نو هغوی دا وګڼل چې هغوی شهید کړی شو. نو ځینې خلکو منډه کړه او مدینې ته چې د احد سره جوخته وه هغې ته دا مشهوره کړه چې رسول کریم شهید کړی شوي دی. دا خبر په هغه خلکو باندې چې د میدان جنګ نه صرف په لږه فاصله نه وروسته وو، لکه د شړک پرې وتی وو او په دې کې خلکو کې حضرت عمر هم شامل وو. هغوی په یو کاڼي ناستو جړلې او مالک بن انس چې هغوی مخکې روټه نه وه خوړلې، هغوی 2-3 کجورې د هغوی په لاس کې وې، هغې خوړې او د هغوی له خوا نه چې تېر شو هغه وخت هغوی د جنګ د میدان نه راغلي وو. او هغوی هغه وخت راغلي وو د جنګ د میدان نه چې کله مسلمانان ته فتح شوی وو او کافرانو شکست خوړلی وو. او حضرت عمر هغه وخت میدان نه راغلي وو چې کله د شاله طرف دشمن دوباره حمله کړه او رسول کریم جوبل شوي پرېوتي وو. او ځینو صحابو دا ګڼلي چې هغوی شهید شوي دي، نو ځکه هغوی ژړل. حضرت عمر هغه ژړل او مالک خوشحاله و چې موږ ته خو فتح میلاوه شوې ده. نو هغوی ته ډېره عجیبه ښکاره شوه او د حضرت عمر هغه ژړه او هغوی په حیرانتیا هغوی ته کته او دا یې ویل چې دا د ژړا موقع ده که د خوشحالۍ. خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړ، د موږ د خوشحالۍ کول پکار دي. نو حضرت عمر سر اوچت کړ ورته وکتل چې ته خبر نه چې بیا وروسته جنګ نقشه بدله شوې او دشمنانو د غر د شاته نه بیا حمله کړې وه او ناڅاپي حملې په وجه اسلامي لښکر خور شوی او رسول کریم شهید کړی شو. نو هغه وخت مالک په لاس کې آخري کجوره وه، نو هغوی هغه په ځمکه وغورځوله او دا ویل چې زما او زما د محبوب ترمنځ د دغه کجورې نه بغیر نور څه کم خنډ دی. او بیا حضرت عمر ته وکتل ورته که ته چې څه وایې که دا رښتیا دي نو بیا د ژړا مقام نه دی، موږ ته هم هغلته د تلو تیاري کول پکار دی چېرته چې زموږ محبوب تللی دی. هغوی دا وویل، توره د میان نه راوویسته او په دشمن باندې هغوی حمله وکړه. یوازې تن په سوونو کسانو مقابله به د هغې څه کولی شوه. په لږ څه ساعت کې د هغوی بدن ټوکړې شو، په ځمکه باندې خور شو. او چې کله خدای پاک مسلمانانو له غلبه ورکړه، رسول کریم فرمایلي وو چې مالک بن انس ولټوي چې هغه چېرته دی. نو خلکو هغوی له خبر ورکړو چې هغه چېرته پته نه لګي د هغې. دوی ورله بیا د هغې د تلاشو کم ورکړو. په دې کې د هغې خور هم د مدینې نه دا وحشتناکه خبره اورېدلې چې رسول کریم شهید کړی شوي دي. هغه هم په منډه میدان ته رارسېدلې وه. اخر یو ځای کې هغې د یو لاش ټوکړې ولیدې او په هغو ټوکړو کې د یو ګوتې په ذریعه هغې پېژندلي چې دا زما د ورور مالک لاش دی او هغې رسول کریم بیا خبر کړی و. نو دا و د صحابه عشق رسول. دا ذکر روان دی، آینده به انشاءالله کېږي. حضور فرمایي چې په دعاګانو کې نن سبا د یمن احمدیانو لپاره هم دعاګانې کوئ، هغوی ډېر په مشکلاتو کې ګیر دي. همدغه شان د مسلمان امت لپاره هم دعا کوئ، خدای پاک د په دې کې یووالی او وحدت پیدا کړي او عقل او پوهه دې ورله ورکړي. د دنیا عمومي حالاتو لپاره هم دعا کوئ. ډېر په تیزه د جنګ طرف ته روان دي، خدای پاک د رحم وفرمایي. او حضور فرمایي د لمونځ نه پسته به 2 غایبې جنازې هم کوو. لومبۍ جنازه چې زه به ذکر کوم هغه د مکرم
حافظ ډاکټر عبدالحمید ګمانګه صاحب جنازه ده چې نایب امیر د سیرالیون دی په 14 جنوري د مختصر عدالت نه پس د 45 کال عمر کې وفات شوی دی. ان الله و انا الیه راجعون. دوی د خدا پاک په فضل موسی وو. موسی میوا صاحب امیر جماعت د سیرالیون لیکي چې ډاکټر ګمانګا صاحب په سیرالیون کې د ټولو نه زیات د وصیت چنده ورکوونکي وو. دوی چې کله اکثر خلکو تاپیل کړی و د مالی مدد د نوې جلسهګاه دپاره، نو ډاکټر صاحب د ټولو نه زیات واده کړی و او د خپل د وفات نه مخکې 10,000 امریکي ډالر هغوی د ورکړي وو. او ډاکټر صاحب د نصرت جهان سکیم د لاندې د 5 کالو وقف هم کړی و. د هغوی تقرر شوی په نایجیریا کې لا کاروي روانه وه، خو لا کاغذونه نه مکمل شوي. په دغه موده کې دې ته زموږ یو پاکستاني ډاکټر د تلو په وجه په فری ټاون هسپتال کې د خدمت توفیق ملو شوی و او ډېر په محنت دوی هلته کار کړی و. او په دغه موده کې دې ته د هسپتال نه د خپلې برخې څومره پیسې چې ملاوي شوی وې هغه هغوی هسپتال له ورکړی وې او د هسپتال د تزیین د مرمت کار یې په کړی و. دا پیسې په لوکل کرنسۍ کې 2 لکه لیون جوړیږي. خلافت سره د دوی ډېره مینه وه. د ټولو نه زیات افسوس به چې دوی د کومې خبرې کولو، نو هغه به هم دا دوی کولو چې د وخت خلیفه سره د دې ملاقات نه دی شوی. حضور فرمایي ما سره د ملاقات ډېر کوشش کړی خو ویزه دوی ته نه وه ملاوه شوې. 2 ځل دوی کوشش کړی و او د میډیکل سروس دوران د اجتمندو مریضانو به دوی مفت علاج کولو. ډېر احمدیان سبق ویونکي چې مور پلار د کالج فیس نشو ورکولی، نو ډاکټر صاحب د هغوی مدد کولو. ډېر ایمانداره محنتي د نورو مدد کوونکي وو او د دوی حضور فرمایي د دې واده زموږ چې کوم اټامي کالو صاحب د هغوی کشر خور سره شوی و. دیا یا د کمانګا د دوی 2 ماشومان دي، واړه 3 کالو د 4 کالو او یو د 2 کالو لورو زوی. دا غزي مربي سید الحسن شاه صاحب وایي چې ډېر خوبۍ دوی لرلې. زه په ذاتي طور دینه خبرې یم چې کله هغوی موسی میوا صاحب نوی امیر جوړ شوي وو، د دې د ټیم نماینده شخصیت ډاکټر کمانګا صاحب وو. په کینیا کې د ګاینیکالوجسټ سپیشل ډګري دی اخیسته و سیرالیون ته تللی و. د دوی یو خوبي دا وه چې دوی به ډېر زیات محنت کولو، شپه ورځ به محنت کولو او دا به ته نه هیرو چې د دې ښځو بچي د دې انتظار کوي لګیا دي. حافظ قرآن هم و، ډېر ښایسته اواز کې به دوی تلاوت کولو. په تېره روژه کې په هیډ کوارټر کې دوی تراویح د تراویح ژبه هم دوی ورکوله او خلکو د نه ښه خوند ترلاسه کړی و. عاجزي کې هم د ډاکټر صاحب یو نماینده وصف و. همیشه به هر چا سره په مسکا ملاوېده او خپلې بیمارۍ او تکلیف به دوی پټ ساتل. سفیر احمد صاحب مربي وایي چې ډاکټر صاحب ډېرې خوبۍ لرلې. په علاقې کې د دې ډېر ښه شهرت لرلو. خدای پاک د دې په لاس کې شفا یې ښه وه. خلک به دې د علاج په غرض راتله او جسماني علاج سره سره د هغې روحاني علاج به هم کول او دوی به د جومات د تعلیماتو نه خبرول. د لمونځ د روژې پابند او د تهجد ګزار او د چندو ادایګي به دوی په وخت کوله. د جوماتي کارونو لپاره به خپل دنیوي کارونه دوی پرېښوده او د سلسلې په عوض به فوري طور لبیک ویل. جوماتي او دیندارانو او د مربیانو به ډېر احترام کولو. د جمعې د لمونځ خاص اهتمام به دوی کوله او ټول مصروفیات به دوی پرېښوده. د پورټلوګو چې کوم جومات ولته به جمعې له راتله. عبدالحی کرومه صاحب نایب امیر ثاني وایي چې ډاکټر کمانګا صاحب د سیرالیون چې کومه لوکل ژبه ده منډې دغه ترجمه القرآن چې کومه کمیټې ده دغه غړي وو. 15 وخته لمونځ به دوی کول او تهجد ګزار او په صحیح معنو کې واقف زندگی وو. د سرکاري ډیوټۍ نه پس به احمدیه هسپتال ته راغله او تر ماښامه پورې به دوی هلته کار کولو. نه پس به میشن هاوس ته تله.
ناوخته به دوی کار کولو بیا به کور ته تلل. اکثر به دوی ته ریښتوني خوبونه به دوی لیده او د دې د خوبونو صداقت به ښکاره شو. دوی چې د وخت د خلیفه په هدایت د جماعت لپاره د 10 کالو تعلیمي پلان جوړ کړی و چې د مستقبل کې د جماعت لپاره ډېر کارکوونکي دي میسره شي. او د نایب امیر په طور باندې وي چې زما دې سره ډېر ژور تعلق و. جماعت سره مینه او د حقوق الله او د حقوق العباد ادایګي، سخاوت، عاجزي، مالی قرباني ډېر ښه عادتونه په دوی کې. علامه موسیسه صاحب وایي چې هغوی په کال 1989 کې جامعة المبشرین سیرلیون کې داخله اخیسته وه. په کال 1991 کې دوی سبق مکمل کړی و او په سبق کې ډېر ښه نمبر اخیستی وی. همیشه به اعلی نمبرو سره پاس کېده. وړومبی تقریر چې د دوی شی وه هلته هغوی قرآن حفظ کول شروع کړی و او په خپله دوی قرآن حفظ کړی و. بیا سیول وار شروع شو په سیرلیون کې چې څومره متعین څومره پاکستاني مبلغین دلته نه مجبور شو په تلو. نو ډاکټر صاحب بیا هلته فری ټاون ته راغلی وو. مشري کارونه به دوی کول. قایم مقام امیر هم په دغه موده کې پاتې شوي. دلته د مرکز له طرفه د سیرلیون په جومات لپاره څه سامان لېږلی شوی و. باغیان چې خبر شو نو هغوی په مشن هاوس حمله کړې وه. خو بهرحال دا خلک بیا پټ شوي په چت او سیلینګ کې دننه. خو دا بیانونکي وي چې بیا دوی د باغیانو په کابو کې ورغله او هغوی د هغې په سر باندې تماچه کېښوده چې موږ به ته ووژنو، د سټور چابي راکړه. نو چې دوی دا حل وکتو نو چې ډېر خطرناک صورتحال دی، نو ډاکټر کمانګاه صاحب سره چابي وه. نو هغوی فوراً لاندې راغله او چابي یې ورکړه. خو بهرحال هغوی ته نه لږ سامان واخیست او لاړه. خالد محمود صاحب وایي چې ډاکټر صاحب د خلافت سره ډېره مینه اخلاص لرونکی و، مخلص انسان و. ډېر عزت به هر چا د هغې کولو. د جومات درد لرلو دوی د هر کشر مشر سره به ډېر د عزت سلوک دوی کولو. د جومات د ترقۍ لپاره به چا چې مشوره ورکړه نو فوراً به یې منله. نو داسې جومات کې داسې مخلصان پکار دي چې هر وخت د جومات د ترقۍ په کوشش کې وي. بیا و چې ډېر کم داسې خلک موږ لیدلي چې غلط ته غلط او صحیح ته صحیح ویلی شي. ډاکټر صاحب یو نر او بادر انسان و. د خبرو کولو انداز ډېر ښایسته و. په نرمه لهجه کې به هر چا سره خبره کوله. هر کار د پرېښودو د مونځ کولو، مونځ به دوی کولو، مونځ لپاره به هر کار پرېښودلو. چا به چې ورسره په سخته لهجه هم خبره کول نو جواب به دوی په نرمه لهجه کې ورکولو. او دا به وی چې احمدي ته په داسې سخت انداز کې خبره نه دی کول پکار. لجنه مایله یو کې په سیرلیون کې یو میټرنټي هسپتال جوړی لګیا دی. ډېر لوی پروجیکټ د خدا پاک په فضل. سابق صدر لجنه ډاکټر فریحه ګینی ډاکټر فریحه تللی وه د کتو لپاره. هغې دا وایي چې ډېر ما لیدلي چې ډېر نافع الناس وجود و دي. چې کله دوی د لجنه میټرنټي هسپتال کتو له تللي نو ډاکټر صاحب سره ملاقات شوی. د لجنه د هسپتال سلسله کې ډېر د قیمتي مشورې دوی ورکړی او دې نه پس خپل د سرکاري هسپتال ټور یې ورباندې کړی و. د دوی د انسانیت د خدمت جذبې زه ډېر متاثره کړی وم. او د نامساعدو حالاتو نه باوجود دوی بې شمېره مریضانو چې دوی له به راتله خو او دوی به د دوی په مخ باندې به همیشه مسکا وه او همدردي به وه او شوق دوی چې خپل د غریب ملک چې کم خلک دي د هغې به مدد کوم. بهرحال د دې خیال و چې کله میټرنټي هسپتال جوړ کړی شو دوی به هلته کار کوي. خو خدا پاک خپل کارونه وي. د دې اهلیه قادیه وایي چې قادیه ته چې زما خاوند یو نیک انسان و، د جومات مخلص و فدایي و. همیشه جومات له به ترجیح ورکولو په خپل ذاتي معاملاتو. سنیګال ته تلو نه مخکې علاج لپاره سنیګال ته تللی و. نو هغې وایي چې زما ایمان او په خدای دی او په خدای توکل لرم او دا هر څه زموږ د دې لپاره ته به پریشانېږې نه. د خپلو مریضانو به وي چې د هغې به په خاص طور د احمدیانو به مفت علاج کولو ډېر خیال به یې ساتلو. ډېرې خوبۍ وې. زما د خاوند ډېرې خوبۍ دي چې د وفات نه پس زه خبر شوم خلکو راته وې. وایي زه ګواهي ورکوم چې 5 وخته مونځ باقاعدګۍ سره هغوی کولو، تهجد ګزاره وو
او بلا نه خپل د وصیت به چې کوم حصہ هغه به د حساب مطابق چنده ورکوله او هر کال د روزې په میاشت کې به د قرآن یو دور کم از کم مکملولو او ماته به هم د دې تلقین کولو. ډېر ښه خاوند و، پلار و، مونږ به خوشحاله ساتلو. خدا پاک د ورسره د رحمت او د مغفرت سلوکو فرمایي درجات ته ورته اوچت کړي او د دې د ماشومانو د حافظ شي او ناصر شي خدای. بل ذکر دی د طاهره نذیر بیگم صاحبې چې طاهره رشید الدین به ورته ویل کېده. د چودھری رشید الدین صاحب د سلسلې مربي د هغوی اهلیه ده. دی هم تېره ورځو کې وفات شوی دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغوی د نیکه حضرت چودھری غلام حسین په ذریعه شوی و. دغه شان د دوی نیکه حضرت چودھری غلام حیدر صاحب داریوال هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو. د دې نیکه لکه څنګه چې ما وایي د چودھری رشید الدین صاحب اهلیه وه. په کال د دسمبر میاشت کال 1958 کې مولانا جلال الدین شمس صاحب د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په موجودګۍ کې تړلی و او هغوی دعا کړې وه حضرت مسلم موعود. دی د خپل یو خوب ذکر کوي چې په کال 1988 کې په مجلس مشاورت کې شرکت لپاره ماته ټکټ ملاو شوی و د نمایندې په طور. حضرت خلیفة المسیح ثالث رحم الله په مشاورت کې شامل وو. په مجلس کې په صحابه باس روانو چې څوک صحابه شامل دي شي د عمر په لحاظ څوک نه. نو کور ته چې څراغ نو ډېر په حسرت باندې وی چې خدایا که زه ما وخت وی نو زه هم په صحابیاتو کې شامله وی. نو په دغه دوران ما بیا خوب ولیدو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام زیارت راتو شو او حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ په کور کې په ښي طرف ته ملاست دي په ښي اړخ وایي زه د هغې سر طرف ته درېږم او هغوی ډېر په مینه زما طرف ته وکتل. ما نه تپوس کړو چې څنګه راغلی. نو ما ورته وویل چې تاسو چاپي کول غواړم. نو هغوی خپل لاس ښي لاس مله راکړو. ډېر ساعته پورې ما د هغوی لاس چاپي کولو. وایي نه پس ته حضور د ماښام لمونځ لپاره ساین ته تشریف یوړو. زه بهر چې ساین ته لاړم نو زه ګورم چې ډېر هجوم د خلک ولاړ دي د په کړکو کې په روشنانونو کې د حضور د زیارت لپاره. نو زه ته تپوس کوم چې دوی څنګه خبر شو چې دوی حضور زموږ کور کې دي. نو هغوی چې بس ستاسو کور ته راشو موږ ته خبر نه شو دا څنګه کېدی شي. نو وایي چې څوک وبېجي د چکسینتیس والا هغې روټۍ پخولې. نو ما ورته آواز وکړ چې روټۍ پخول پرېږدئ حضور زموږ کور ته راغلي دي حضرت مسیح اسلام هغې راشي وګورئ. یا نه پس ته وایي ما کته چې په شورا کې چې شورا کې خو چې څوک چې حضور وګوري هغه په صحابهو کې شاملېږي. نو زما کور کې خو حضور تر 2 ورځو په یو شپې ایسارو نو زه هم په صحابه کې شامله شم. نو په دې باندې زه د خدای پاک څنګه شکر وکړم. د هغوی زوی ډاکټر علیم الدین صاحب همدلته اوسېږي ایرلنډ کې. کامې صدر هم پاتې شوي دي نن سبا همدلته دي. دی وایي چې خدای پاک زموږ مور له بې شمېره خوبۍ ورکړې وې په کې نمایانه طور د خدای پاک سره تعلق او خدای پاک سره ذاتي مینه او عشق و او خدای پاک له طرفه د قبولیت دعا چې کوم صفات وه پکې ډېر نمایانه وو. صاحب رویا او کشوف د خلافت سره د ذاتي مینه او عشق دي لرلو. دا ټول ژوند باندې د دې دا وس نمایانه وو او دا خپل اولاد کې هم د دوی د جاري ساتلو کوشش کړی دی. او بیا وایي چې په وړوکوالي کې زموږ کور کې چې کم زبرګې هستی د زبرګو هستو به ذکر کولو نو هغه به د دنیوي لحاظ سره به نمایانه نه وي بلکې به یا خلفا یا به زبرګې ښځې به دغې نامې د وړوکوالي راسې زموږ غوږونو تر موږ اورېده. وایي دغه ټولو مشرانو ته به زموږ مور د دعا لپاره به مسلسل وي او دا نه چې په خپله دعاګو د نورو ته به وی نه وي په خپله به هغې تله نورو ته به وی. او وایي زموږ د دې نه علاوه د والدې صاحبې په شخصیت کې چې کم ټولو کې نمایانه خبره ښکارېده هغه د جومات لپاره غیرت و. یو ځل زموږ کور ته خپلوانو کې د یو لورې خپلوانو ته د جومات باره کې څه نامناسب الفاظ ویلي وو
نو یا په عام طور خو خلک چوپ شي خو زموږ مور ولې ډېر سخت جواب ورکړی و مخکې هغه ودرولې وه بیا یې تصحیح کړې وه او په خاندان کې دا ډېره مشهوره خبره وه چې دی به جنگ به کوي خلکو سره خو د جومات لپاره په غیرت باندې بس هر راتلو ته نه پرېږدي د دې خاوند چودھری رشید الدین صاحب دوم ځل د تبلیغ په غرض وقف مربي و افریقې ته تللی وو دی په پاکستان کې پاتې شوی وو او په پوره د تربیت طرف ته د دې کوشش وو د خپل ماشومانو وی موږ ته دا یاد دي چې زموږ چې کوم ملکان عمرونه نو د هغوی ذاتي ملګرو ته دا معلومه وه چې څنګه دي دا لکه نو مشه به دا وي چې د مالې چې کوم نیک او ښه هلکان دي هغې سره ملګرتیا پکار ده هر چا سره نه او بیا وایي چې یو خبره چې د هغې مشاهده ما پخپله کړې ده هغه دا چې ستاسو یعنې زموږ د والدین ملګرتیا به اکثره ښځو سره وه چې د خدا پاک سره به تعلق وو او پخپله به دا وی چې د دنیادارو په مجلس کې ماته هېڅ خوند نه میلاویږي بلکې داسې خلکو سره زیات خوند وي چې ساده وي او دین سره دلچسپي لري د دوی لور زبده صاحبه ده وی دوه لوڼې دي عابده او زبده و چې کله نه مونږ هوش سنبال کړی دی نو مونږ خپله مور لیدلی چې ډېره عبادت ګزاره ده دعاګو ده خلکو سره په ښه طریقه میلاوې ده خوش اخلاقه عبادتونه مې ډېر په خشوع خضوع کول نفلونه به یې کول تهجد به یې په شوق کولو چې کله به څه مسله ورپېښ شوه نو کمرې کې به بنده شو تر ډېر وخته پورې به په سجدې کې پرته وه او وقف زندگی وه نو د تنګدستی په وجه به داسې حالات راغله ځینې وخت خو ډېر په صبر او په حوصله او په محنت او په خدای پاک باندې به توکل کول او هر څه به زغمل خدای پاک نه به غوښته حج ته د تلو ساده دوی ته ترلاسه شوی و خدای پاک د هغوی دا خواهش هم پوره کړی و 11 اعتکافونه هغوی کړي وو په خاص طور چې کوم خلک راځي هغې دا وایي چې خلکو د ښځو د دې د شفقت او د خوش اخلاقۍ د ملل نثارۍ ذکر کړی دی او د دین کتابونه به دوی په خاص طور لوسته او په خاص طور د سیرت کتابونه به ډېر په شوق لوسته د جمعې په ورځ د عبادت خاص اهتمام به دوی کول او څو ګنټې به دوی مخکې تلي وو جومات ته نفلونه به یې کول د دوی یو زوی سلیم الدین صاحب مربي دي او په ربوی کې او ناظر امور عامه دي نن سبا هغوی وایي چې زموږ مور د وقف زندگی اهلي وه او نکاح لکه څنګه چې ما وایي چې جلال الدین شمس صاحب د هغوی تړلې وه حضرت مسلمو دعا کړې وه نو د دې واقع هم والد صاحب دوی ته وایي چې د دې د طاهرې صاحبې د خاوند نکاح بل چېرته کېدو ټولې تیاری مکملې وې او مولانا ابوالعطا صاحب جالندري به دا نکاح کولو تړلو په مسجد نصرت ربوه کې ټول خلک راغلي وو خو حضرت مولانا ابوالعطا جالندري صاحب د ټولو نکاح د نورو نکاح خو تړلو خو د دوی نکاح نه تړلو دا وایي چې ته واقف زندگی او ستا نکاح به حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ تړي د دې په موجودګۍ کې به کېږي نو بهرحال بیا داسې څه شي و چې څه موده پس چېرته چې هغه رشته شی او نکاح کېدونکي ول د انکار وشو د جنۍ والاو له طرفه او بیا د دې نکاح طاهرې صاحبې سره شوی و او دا ډېر بابرکته و دا واده چندو کې دوی ډېر باقاعده وو د کینیډا سیکرټري ما لیکلی دی چې ما خوب کې لیده چې رجسټر مې کولاو کړی دی او د چندې حساب کوم چې دغه دوران د طاهره رشید الدین صاحبه راشي راسره کښېني او زه ورته وایم چې که تاسو دا وخت چنده د طریقې چنده $50,000 راکئ نو ستاسو نامه 5000 رجسټر کې شامل کړی شي وی دا په خوب کې د آمادګۍ اظهار کوي وی هغه وخت دی پاکستان ته تللی وو وی پاکستان نه چې دوی واپس راغله نو دوی ته مې دا خوب واورولو نو دوی وی چې ما ته امید و چې دوی هم دغه شان کوي نو چې کله مې ورته خوب واورولو نو دوی په فوري طور خدای پاک دوی له کشایش ورکړي نو دوی په فوري طور $50,000 ورم کې خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومانو ته د دې نه حقیقي جاري ساتلو توفیق ورکړي
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر